موضوع دی خو د چاتی کینسر چې دی چې د هغه په حواله باندې موږ سره یو ځای سوي وو د اکتوبر میاشت لمانځل کیږي نه صرف زموږ په سیمه کې بلکې په ټوله نړۍ کې دا دونه هم غمزده او د پریشانۍ موضوع وړ نه دی دا د یو امید د خپرولو دپاره د میاشته لمانځل کیږي چې خلک اوس دا ویره دا وام دا خوف اخواته سي چې کوم د کینسر په باره کې عام طور پر د خلکو په ذهنو کې دی چې د چاتی کینسر هغه کینسر نه دی لکه څنګه چې عام کینسر بلل کیږي خلک چې د کینسر نوم واوري د خلکو د هغه خیال چې دا نو د مرګ سره مخامخي او خامخا به مري خو دا کیسه د چاتی د کینسر په باره کې نه ده لہذا په ټوله نړۍ کې او زموږ په ګرده سیمه کې چې د اکتوبر ګرده میاشته ودې ته ور سپارل سوې ده او دا لمانځل کیږي چې په خلکو کې دا شعور پیدا سي دا آګاهي پیدا سي دا زموږ په سیمه کې په هر کال 90,000 نوي ښځې خواتین چې دی هغه د دغه بیماري شکار کیږي یعنی مطلب که زموږ د آبادي چې کوم تناسب دی هغه ته وګورئ یعنې چې په هر 8 زنانه چې د ناجوړي سره مخامخ کیږي د چاتی د کینسر سره مخامخ کیږي او چې دی هر کال کم از کم د یو اندازې په مطابق 40,000 زنانې چې دی هغه د دغه ناجوړي د لاسه چې دی د ژوند بازي بایلي دا دونه افسوسناکه او د تشویش وړ اعداد و شمار دی چې لکه په اردو کې چې ورته وایي چې یاره بېموت ماری جاتی ہے ولې چې پر بلې خوا باندې چې د چاتی کینسر دی هغه صرف نه دا کې چې هغه قابل بچاو دی بلکې دا دی چې هغه قابل علاج دی که د دې پر وخت باندې تشخیص وسي او د دې د علاج مکمل ذرایع خپل کړل سي نه صرف دا چې د دې سره یو زنانه چې د هغه بچاویدی سي بلکې دا دی چې هغه د که د دې سره مخامخ سیم در سره پورې دا خپل علاج وکړي دا د دې سره د دې ناجوړي سره د ګرد عمر دپاره خلاصېدی سي او د دې د جړ څخه ختمه کېدی سي دارنګه په زرګونو ښځې دي په دنیا کې چې هغو دا ناجوړي تېره کړې ده هغه نن سبا خپل په ژوند کې اچھا ډاکټر صاحب د دې ما درته وویل د دې دپاره څه کول پکار دي او بل د دې نښانې څه دي زموږ ګران کتونکي خاص کر زموږ خورانې چې دغه به دا ګوري په دې حواله که ته ورته وایې دا بالکل ناصر صاحب په دې کې یو ډېره زوري خبره ده لکه ډاکټر اساس چې خبره وکړله مثال کے طور پر دا دی چې په چاتی کې که یو غټۍ راسي یو بدلون راسي دا ضروري نه چې هر وخت خامخا کینسر نو خو د دې څه د بیریدنګو ضرورت نشته چې بس دا خو نو کینسر دی دا خو نو به زه به مرم په دې باندې یو نه غږ کوي هغه چې دی یا زیات سي یا دغسې کینسر ما سې هم د غټۍ ډېر چې دی هغه وجوهات کیدی سي بعض اوقات هغه مور ته چې کشنی شو دی کشنه ته چې مور شو دی ورکوي مطلب یو ګلکټوسیل ورته وایي یا اپسس جوړ سي یا یو په ځوانانو ښځو کې چې هغه فایبرویډنوما ورته وایي هغه همیشه عام طور پر چې کینسر نه نو پر دا د بیریږي نه چې خدای نخواسته دا به نو چې هر شی غټۍ رالی هغه به نو خامخا کینسر وي او زه به نو ځین مرم او بیا غږ نه کوي او دغه نه کوي که یو چپ شی خو معلوم به سي خو په دې په پټېدنګو باندې مریض ته هېڅ ګټه نه ورسېږي لهذا په لوی زړه باندې چې دی چې پر مخ راسي و چاته ووایي خپل ډاکټر ته ځان وښکاره کړي پر وخت علاج وسي علامتونه یې عام طور پر دا دی چې ډېر کامن علامتونه لکه انسان چې باید خپل د جسم په نارمل فزیولوژي یعنې خپل په نارمل جسم باندې آل ولري خبرتیا ولري چې زما عام جسم څرنګه دی د جسم ساخت مې څنګه دی د چاتی ساخت مې څنګه دی یا د نور د بدن علامات مې څنګه دي که په هغه کې لږ بدلون محسوسه کړي باید چې دا خبره پر مخ راولي مثال که تو په د چاتی په سایز کې فرق راسي یو غټ سي یو کوچنی سي یا په رنګ کې فرق راسي پر سوروالي راسي یا درد ورکونک شروع سي یا په بغل کې یو ګچلي ور محسوسه سي یا دا کوم چې نیپل دی هغه دننه ولاړ سي یا چې دی هغه د درد شروع کړي او یو غټوالی ټینګوالی سختوالی دارنګه شی کې محسوسه کړي چې هغه د دوی د عام جسماني ساخت سره اړیکې نه لري او هغه بدلون دوی ته محسوسوي چې دا به یو بدل شی نو باید چې پر دې باندې دوی غږ وکړي خاص کر دارنګه زنانې چې هغو ته د دې ریسک فیکټر زیات دي مثال کې طور پر هغه دارنګه چې یا ودونه نه یې سوي یا ودونه ناوخته سوي یا اکشنیان نه یې سوي یا اکشنیان لږ سوي یا اکشنیان ته شیدې نه ورکړي یا یې لږ ورکړي یا په خاندان کې د چا اول چا دا ناجوړي تېره کړي د نږدو خپلوانو د ترورګانو د امګانو د خالګانو د خوندو دا ناجوړي سوي یا د وري ناجوړي یې سوي دارنګه زنانې چې د عمر در هغه یو خاصې سي تېرې سوي در 40 کاله بالا هغه خو نو باید چې په خپل په بدن یا د چاتی په باره کې د دې شي د بدلون چې دی هغه فوري طور پر نوټس واخلي او دا شی مخته راولي خامخا چې دی دا یو خبره زه بار بار کوم په دا خبره باندې د سر خلاصونکو ضرورت دی چې بار بار چې دا موږ خبره کوو چې کینسر دی کینسر دی د چاتی کینسر هغه رنګه کینسر نه دی چې هغه خامخا به نو د ځانمرګي هم خامخا به مهلک کوي د چاتی کینسر چې دی هغه ډېر په ښایسته طریقه علاج کوي
کیږي. اوس چې څونه پر وخت باندې ونیول سي هغونه یې ښه علاج کیږي، په کم وخت کې علاج کیږي، په کم پیسو کې علاج کیږي، په کم دوایانو په شیانو باندې علاج کیږي. کیدای سي ډېر شیان نه وغواړي، ډېرې ښځې داسې بیریږي دا به نو د ما څه دا چاتی کاټ سي او دا ډاکټر افسر دلې ناسته ده زه دې ته مریضان ورستومه. دارنګه کیدای سي چې دا به هم پر دې باندې بیا ګپه وکړي چې مطلب هغه په چاتی کې موږ اکلیپ ورته وایو چې اکلیپ ور واچوي چې چیرې دانه یې کوم وخت چې اپریشن کېږي بیا خالي د دانې ځای ځین راوباسي اګر د چاتی نه ځین راباسي. اوس دغه وخت کیدای سي چې دا په اول سر کې د دې تشخیص وسي، په اول سټیج کې د دې تشخیص وسي. نو په کم وخت کې علاج کیږي. علاج چې دی اوس که دا وځنډول سي دغه سي دارنګه زنانې دي زموږ د دوستانو د خپلوانو زما د مریضانو زموږ دغه وخت دارنګه مریضان چې دي هغه په 1991 کې په 1995 کې په 1996 کې اوس دا خبره به ګسه یېري دارنګه ډېر خلک شته چې هغه خپل علاجونه مکمله کړي دي. هغه ښځې چې دي هغه اوس خپل په ژوند کې برته کامیابه دي، خپل ژوندی دي، خپل د کوچنیانو سره ژوند کوي، خپل دغه کوي. نو د دې خبرې کوونګ مطلب هم دا دی چې د چاتی کینسر چې دی هغه قابل بچاو هم دی، قابل علاج هم دی. او که د پر دې باندې د وخت تشخیص زر وسي مطلب دا به په کم وخت کې د دې علاج وسي. د ګرد علاج دورانیه چې د چې هر شی مریض در سره ورسي در یو کال زیات نه غواړي چې نن شروع سي یا بل کال پر دا ټیم به ختم سي. او کوم چې د هارمون والا پوزیټیو مریض هغه به خپل ګولۍ چې د هغه در ډېره وخته خوري خو جلا کیسه ده. بیا ضروري نه دی چې هر مریض شعاع غواړي، ضروري نه دی چې هر مریض کیمو غواړي چې کوچنۍ دانه یې در شعاع او در کیمو یې موږ سپموی سو پر مخ تللی سو خالي په اپریشن هم علاج کیدی سي. او که دا خبره دا د خدای نه خسره که ډاکټر فیروز چې ویل چې دا په سټیج 4 کې راسي مثال کې طور په بیا خو نو دا دارنګه چې هغه ګرد عمر علاج غواړي، هغه بیا چې د ډېرې دوایانې غواړي، هم ګرانې دوایانې غواړي، هم چې د مردانو صورت ورته چې د خپل علاج پر ځان ودروه. نو خدای نه خسته که دارنګه دغه چې هغه دارنګه مسله یې هغه به سړی پر مخ راولي. دارنګه مریضان مایل دي چې هغه ویا دا ما چاته ویل خلکو به څه ویل، سړیو به څه ویل، زه شرمېدلم ما ویل یاره دا به دوی وایي چې اوس دوی ته به تکلیف سي. اوس که یو تکلیف که خدای راویستلی یا خو نو سبا بیا در دې غټ تکلیف جوړېږي. نو که خدای نه خسته یو کیسه وه که ته پر وخت غږ وکړې دا دی و د څلورم سټیج علاج چې دی هغه بیا ګرد عمر شروع وي. مثال کې دوی پر هغه باندې بندېدنګ نسته، هم سایډ افیکټ ډېر دی، هم پیسې ډېر غواړي، هم تکلیف ډېر غواړي، هم هغه رنګه ښه نه پکېږي لکه څنګه چې د اول سر په علاج باندې کېږي. نو کوم چې علامات یا علامات ما در وښول په کم خلکو کې چې د دې زیاته چانسونه کیدی سي هغه ما در وښول چې کوم دارنګه ښځې دي که دوه دغه ځای کې اضافه کم چې هغو دا د کوچنیانو د بندېدنګو دوایانې استعمال کړي نه مطلب دا کنټراسپټیوز چورته چې هغه در ډېر وخته پورې استعمال کړي یا هارمون ریپلیسمنټ تراپي ورته وایي د هډو د دې د کمزوري لپاره چې دا ایسټروجن دا ستنې لګېږي هغه په کلو لګولي. او دارنګه چې وزندار زیاتی مطلب وزن ډیر زیاتی او دغه موټاپي شکاري او دارنګه دغه چې نورم دور مسلې لري د شوګر او د داشیانو مسلې لري در 40 کاله 15 کاله واوړي. نو د دغه سره هغه د واده د کښنام د دې خبرې خو ماته تاول وکړل دا دغه رنګ زنانې چې پاو کې ریسک فیکټوري د دې سره پر یو بل خبرې باندې زه درځم خاطه زته زحمت در کوم چې نظریه باندې چې زنانو د خبرې ته پام سي چې چا کې د دې تشخیص وسي هغه باید چې په د معاشره کې کډ نسبت د دا کال تیم هم دا دی د بریس کینسر او اویرنس څخه چې یوه زنانه چې د دې ناجوړي سره مخامخ وي هغه باید چې د ناجوړي ته یې کډه نسي ورپاته د هغې ډاډګیرنه وسي، د هغې سره مرسته وسي، د هغې سره کومک وسي په هر حواله په سماجي، په نفسیاتي، په مالي، په اقتصادي په هر حواله باید چې د دې چې د کومک وسي چې دا شي سره دا ډېره خواشیني لري، ډېره پښیماني لري، ډېره ستړې ده. دا یو څوک چې د یې کډه در سره نسي رسولی نو د دې کال تیم هم دغه دی چې د دارنګه زنانو سره چې دی هغه باید چې مرسته وکول سي او دوی په دا ډول ورکول سي چې یاره دا علاج ته پرکه ډېر مریضان صرف اپریشن وکړي ولاړ سي کور ته کښېني وایي موږ خو اپریشن وکړي خالي په اپریشن دا نه جوړ دا خو فوټبال نه دی چې ځینې ویې کښي بس ولاړې ختم سو. دا په جین کې د یو خرابي نوم دی، دا اوږده کیسه ده. بیا ستنې غواړي، بیا شعاع غواړي، بیا ګولۍ غواړي چې دا ګرد شیان یې پرسوي دا ګرد نه ختمیږي نه ګرد علاج کیږي. نو د ګرد علاج پر ځای کېدنګ چې دی هغه ضروري دی خاص کر په بلوچستان کې زه تاته ناصر صاحب دی دا بور ما په شروع کې وویل بیا تا مو ویل سیاله د شاته نه ورکې د خو ډېرې خطرناکې بیماري لیکن د دې خطرناکې بیماري د روغتیا دپاره د دې شعور پیدا کېدلو لپاره دا یوه میاشت یوه ورځ دوې ورځې دا ټیک دی که په کار یې هر وخت موږ په میاشت کې موږ خلکو ته ورنیسو بالکل نه زرخان ناصر صاحب ته ډېر ښایسته سوال وکړي دا د یوې ورځې کار نه دی نه د یوې میاشتې کار دی
د یوې میاشتې دا مطلب دا دی مقصد دا دی چې خلکو به دې خبرې ته پام سي لکه تا چې خبره وکړه چې څوک به چاته وایي نه اوس که یو طوفان راځي او طوفان را روان وي که ته د هغه سر په خاوره چخ کې په ریګې چخ کې د هغه څه خو نه طوفان نه راګرځي ما به ستا سترګې ځین پټي یو ورځ خو پر تا باندې راوړي او کوم چې تا د اویرنسو د شعور د آګهي خبره وکړه زموږ خواته خو د آګهي دا چې د هغه د نهو نه برابر ده نو دا میاشت لمانځلو دا مقصد دی چې دا د آګهي نهو نه چې دی هغه په آګهي کې بدله سي په شعور کې بدله سي په دې کې بدله سي چې خلکو په دې خبره سر خلاصي په دې کې نه د یوې ورځې قید دی نه د یوې میاشتې قید دی دا باید چې همیشه چې دی د دې شعور وخپرول سي او نه صرف دا دی چې دا د ډاکټرانو کار دی په معاشره کې چې هر څوک خپل پر شعبه باندې چې دی کار کوي په میډیا کې په سوشل ورک کې د هیلث څخه د ان جی اوز څخه د میډیا خلک د جرنالیست د پرنټ میډیا سوشل میډیا الکترونیک میډیا سوشل ورکرز ګورنمنت نان ګورنمنت دا ګرد خلک باید چې اوس ګوره یو زنانه چې دا زموږ د آبادي نیمه حصه ده زموږ د آبادي نیمه حصه ده 50% په ګرد پاکستان کې نیمه زنانې دي نیمه ښځې دي اوس تا هر اتمه ښځه د کینسر سره مخامخ سي او هر کال 50 زره چې دي هغه زنانې د دې د لاسه خپل ژوند وبایلي نو دا خو ته یو زنانه د پر هغې باندې خپل د ګرد کور اړتیا د پر هغه باندې د دې کور ولاړ دی پر یو کور باندې چې د هغه د یو معاشرې ستون دی یو معاشره پر ولاړه ده یو زنانه د هغه یو ډاکټره ده یا انجینیره ده 28 کاله سبق ویلی دی خپل په ژوند کې کامیابه ده سبا د دارنګه ناجوړي سره مخامخ سي خپل د ژوند د لاس بایلي خو یو معاشره بل د دې په علاج کې خالدانه دا د زرو د واګمنټن په ګولي علاج کېږي په دې کې په لکاو نه په کروڑه روپۍ چې دي د مریضان یعنی ستا د معاشرې ستا د خلکو د ټولنې قیمتي وسایل هغه پر یو مفیده مثبته کار کلنګو بجای چې دی هغه د یو ناروغي نو دا خو چې دی یو د وسایل هم یو زیاس وله ستا وسایل بل ستا چې کوم د معاشرې یو مفیده کارامه د شهري وه د کور وه د معاشرې وه د کلي وه کور پر ولاړو کوشنیان پر ولاړو معاشره پر ولاړه وه د کار ښځه وه په بینک کې کار کوي ډاکټره وه هغه معاشره چې د تا د یو مفیده شهري سره محرومه سوله مثال کې تو پر دا ستا یو ډېر غټ نقصان دی چې هغه روان دی لہذا د شعور چې کوم بجای دا چې ته د خرڅه او د پیسې پر دارنګه وسایل خرڅ کړي چې هغه پر علاج ته خرڅوي ورته اړ هم ټولنه ورته اړ ده حکومت ورته اړ دی ته پر شعور پر آګهي باندې خرڅ کړه او کته د دې لپاره یو نوی ورک فورس نسې جوړولی کوم چې تاسو سره ایگزیسټینګ مین پاور دی یعنی تاسو د لیډیل ورکري جوړ کړي دي نرسانې دي جوړ کړي دي ډاکټران دي جوړ کړي دي بي ایچ یوز دي جوړ کړي دي دا ګرد چې دی هغه ته د دې خبرې شعور ورکا هغه ته ټریننګ ورکا هغه ته پوهنه ورکا او بیا هغه چې دی هغه د هر ځای چې کور په کور ځي او په ښځو کې چې دی د دې خبرې شعور پیلاو کې دغه د آګهي د پیلاو کې لہذا دا په معاشره کې د هر سړي دا فرض جوړیږي که یو دارنګه د مرض سره د یو دارنګه مسلې سره ته اوس دا د شعور منت المنزلو مقصد هم دا دی اوس که کینسر دی بل یو دارنګه کینسر دی برین ټیومر دی هغه چې اوس یو انسان دی مثال در کوم چې یو سړی نظم بچاویږي هغه ته ګرده میاس نه ورکول کېږي چې ته دا ګرده میاس ورکول دا نارې بغارې دا خبره مقصد هم د هغه دی چې د چاتی کینسر قابل علاج دی د دې څه مرګونه نه دي پکار د دې څه تاوانونه نه دي پکار پر دې باندې د وسایل زیانه ده پکار لہذا د دې چې کوم د شعور ذرایع دي زه تاته یو خبره کوم درننه پورې په نصاب کې ته خو ماشاءالله تعلیم یافته سره د کرنټ افیر پروګرام دی یو خپلواکان یو اتارټي والا به شاید از ما پروګرام ګوري دا څلورم پنځم کال دی زما خوله وچه سوله واښی وکړو چې زه دا خبره کوم چې د یونیورسيټي پر سطح باندې د کالج پر سطح باندې باید چې دا په نصاب کې راوړل سي ته د نجونو ته ماته د پاکستان یو نصاب راښکاره که د پنجاب د بلوچستان ټیکسټ بک بورډ یو کتاب راښکاره که چې په هغه کې دوی ستا دا دونه اهم مسلې ته توجه ورکړي او چا ته یو نجلۍ ته دا ویلي چې دا ستا زړې کاڼیانې پکښې دي هر شی پکښې دي لیکن د دې په دا نصاب کې به څوک راولي دا خلک چې دي دا د کرنټ افیر د پروګرام دی که یو د حکومت واکداران ګوري هغه دې دا خبرې ته غوږ ونیسي باید ته دا نجونو ته په میټریک سبق وایه کم از کم میټریک اوس نه سبا هر سړی کوي کم از کم په میټریک کې کم از کم باید چې ښځه په میډل کې نجلۍ چې د هغه په دا خبره وي چې د چاتی کینسر څه شی دی څرنګه کېږي علامات یې څه شي دي علاج یې څه شي دی څو شرایط دي لیکن په یوه نصاب کې ته ماته راښکاره کړه که پاکستان کې نو تو خبره ده د ډېر افسوس خبره ده
چې دا یو دارنګه د خلکو سره د هر موضوع دپاره وخت سته د هر شي دپاره وخت سته لیکن دارنګه یو اهمه مسله 40 زره چې ستا هر کال چې دی د صحت پر سیستم باندې څونه بوج دی یعنی د 40 زره د مرګور رسېدنګ او هر کال 90 زره یعنی هر اتمه ښځه د دا ناجوړي سره مخامخ کېدنګ نو دا د صحت پر سیستم باندې هم ډېر غټ بوج دی ډېر وسایل د دې پر علاج وځي لہذا چې پر علاج باندې وسایل ورکوونکو بجای پر روکتام باندې د وسایل ورکول سي نو هغه بیا ډېر په ښه ګټه کې هم تمامیږي او معاشرې ته هم فایده ورسوي په میل کې څه علاماتونه دي او د میل لپاره څه کول پکار دي ډېر ښه ته سوال دغه کې چونکې نه زه تاسو ډېر کوم سوالونه کم کوم نو ځان تاسو ولې خلک فایده ځنې واخلي په میل کې هم کېږي خو 1% چې دی ډېر مطلب ډېر کم پرسنټیج دی نه چونکې زیاتره پرسنټیج چې دی هغه په زنانو کې دی په میل کې هم کېږي نو لیکن هغه دا دی چې هغه مطلب په 1% دی مطلب په سلو کې چې دی نن یوي چې د دې شکار کېږي هغه به زنانې یو بس چې دی هغه سړی نو زیاتره چې دی په کوم چې بیا په سړیو کې د دې ریشو د یا چې کوم چاته کېږي د هغه بیا جینیټیک پریډسپوزیشن موږ ورته وایو یعنې چې هغه د جینیټیک دغه سره زیاته تړون لري نه باقي موږ د بریکا ټیسټینګ دا ورته وایو چې هغه وسي نه باید چې د دارنګه مریضان هغه وسي نو چونکې دا د زنانو کې دا شی ډېر زیات عام دی لہذا زیاتر چې دی هغه پر دې باندې دغه ورکول کېږي توجه ورکول کېږي چې زنانې چې دی هغه د دې په دې کې د شعور د دې په باره کې خبر کول کېږي لیکن 1% چې دی هغه بالکل په سړیانو کې هم کېږي او علاج هغه رنګه کېږي کوم چې په ښځو کې څرنګه کېږي هغه رنګه اپریشن هغه رنګه د ستونو ضرورت هغه رنګه شواکې غوښتله او کوم چې علامات دي هغه هم دغه رنګه دي ما دا رنګه زما هم ډېر مریضان سوي دي چې هغه دغه دي مردانه مریضان دي په هغو کې هم چې دی هغه بیا عام طور پر ما لیدلي دي چې یو ښه قسم یې د هارمون ریسپټر پازیټیو قسم ورته وایي هغه ډېر وخت چلیږي نو باید که په سړیانو کې مې مطلب دا رنګه شی چې هغه خپل پوره علاج وکړي پوره علاج یې کېږي او علامات یې دغه رنګه دي چې کوم دا د سینې ځای دی نیپل دی یا دلته ټینګوالی راسي یا غټۍ راسي یا سوروالی راسي یا دغسې علامات هم هغه رنګه دي تقریبا او علاج هم دغه رنګه دی یو بله خبره دا ستا د تیر سوال په دغه کې ما تا ته کوله اوس موږ چې دی دا بیخي ډېر پر خلکو مې ډېرې ملامتیانې وکړلې یعنې اوس دی مې کړلو چې مطلب باید چې دی وکړي باید چې دی وکړي باید چې موږ هم باشعوره خلک یو مثال کې پر تعلیم یافته خلک یو د لږ موږ هم باید چې په یو صورتحال سر خلاص کړو چې ته دې ته وګورې چې یاره دا اسانه کار نه دی یعنی په یو چا کې د کینسر غږ پر یو چا وسي هغه ډېره دغه لري ډېره پریشاني لري ډېر خوف لري ډېر دغه لري بیا موږ په بلوچستان کې په کوټه کې ژوند کوو مطلب اکثره خلک چې دی هغه د ماښام پر ډوډۍ اریان دي د غربت خلک د خلک په کلو کې اوسي نه د صحت عام وسایل ورسیږي د کوچني ناجوړي د روده خلک نسي وتلی خلک د دم و درود ولې زموږ په معاشره کې چې دونه عام دي په بل ځای کې څه له دونه نسته د هغه عام وجه هم دا ده چې خلک هغه کیسه چې ده خلکو ته یو څه په کم قیمت باندې پرېوځي یو څه ارزان ورته پرېوځي وایي چلو سره چې زما په وس دا نه ده پراز دا به چې دی زه به دا رنګه علاج وکړم چې هغه کوم زما په وس پرهیي لہذا پر خلکو چې موږ کوم ملامتیانې کوو هغه خو خپل پر ځای دي لیکن کم دا موږ د دې خبرې احساس وکړو چې یا د دې علاج څونه اوږد دی د دې علاج څونه مهنګه دی د دې علاج چې دی هغه څونه تکلیف لري د دې علاج خلک چې دی په برنه کې د دا څه نه پرشه کېږي لہذا چې د معاشرې د ټولنې چې په دې حساب باندې کم پرایز جوړیږي چې د خلکو سره د دارنګه مرض په باره کې کومه مرسته پکار ده کوم کومک کول پکار دی هغه هم باید چې دوی خپل پر ځای باندې خپل کړي او دغه یې کړي موږ خو د یو خاص صورتحال سره مخامخ یو ستا د کرنټ افیر پروګرام دی د بلوچستان په حواله باندې بلوچستان چې دی په دې حواله باندې د یو خاص چیلنج د یو خاص ستونزې یو ستړي سره مخامخ ځای دی د دې آبادي چې د 70% چې د هغه په کلو کې د شاوخوا خپره ده مطلب دا رنګه نه ده چې یو ځای دی چې هر ځای خلکو هغه هسپتال هم ورسیږي خلکو د تلنګ راتلنګ چې دی هغه دا رنګه په بلوچستان کې سیمې شته چې در کوټې را رسیږي د 6 غنټې در 10 غنټې در 15 غنټې لاره لا لري په هغه علاقو کې په هغه سیمو کې چې دی هغه د صحت عام سهولتونه نسته عام شعور نسته د کوچني شي چې دی مسلې حل نه راوځي بل زموږ په ښځو کې د ملک د نورې حصې په مقابله کې تعلیم کم دی او زموږ په ښځو کې دا دغه نسته چې هغه نوکریانې کوي خپل پر پښو ولاړي اکثره ښځې چې هغه پر سړیو باندې چې ډیپنډنټ وي لہذا په دغه وجوهات باندې
دغه شی چې دی زموږ په سیمه کې چې کوم مورټلیټي ده یا چې کوم اموات دي یا کوم خراب نتایج دي هغه د ملک د نورو حصو په مقابله کې زیات دي خاص کر په طریقه پذیر ملکو کې زموږ په صوبه کې د بل ملک چې د خراب حالات دي او زموږ په ملک کې د نورو دنیا په مقابله کې خراب حالات دي چې د په نورو دنیا کې چې د صحت کم سہولتونه وسایل رسیږي هغه زموږ په ملک کې نه رسیږي او کوم چې په ملک کې په غټو ښارو کې رسیږي هغه زموږ په علاقه کې په کوچني ښارو کې نه رسیږي لہذا صرف د مریضانو دا قصور نه دی دا ډېره غټه ستړې ده د حکومت مقابله